ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بذل الحجی میاشت حاجیان صاحبان پدې میاشت کې حج لتلی دي، څوک راغلل او څوک را روان دي. چې کوم کسان د بیت الله حج وکړه الله دې حجونه قبول کړي، او که څوک نه دي تللی نو الله دې غیله په راتلونکي کلونو کې د تلو توفیق ورکړي. زمارونو حج په ژوند کې او په زندګۍ کې هغه عبادت ته چې د دې یو خپل خصوصیات دي. یو خدا دې چې د انسان په ذمه باندې یو فرض یې هغه فرض ادا کړي. دویم دا دی چې تعلق د حج د هغې مقدسو مقاماتو سره دی چې په مخ د ځمکه د هغې نه مقدس مقامات د خدای په نزد نور نشته. او دریم دا دی چې حج هغه عبادت ته چې په مخ د ځمکه څومره پیغمبران تیر شوي دي ټولو کړی دی. او څلورمه هغې ځایونو سره تعلق دی چې په کومو ځایونو کې الله پاک د مسلمان دعا قبلوي. ګوره ډېر څیزونه جمع شو. حاجي صاحب چې لاړ شي نو حج یې وکړي، حاجی صاحب چې لاړ شي نو هلته کې په مقدسو مقاماتو کې دعاګانې وکړي، الله یې قبولې کړي. حاجی صاحب چې لاړ شي نو په مبارکو ځایونو وګرځي، او حاجی صاحب چې لاړ شي نو که په مکه مکرمه کې مونځ دی او که په مدینه منوره کې مونځ دی نو مونځونه ډېر قیمتي مونځونه دي. د یو مونځ ثواب نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه یو پلاک دی. لکه دلته په دې کلي کې ته 1,00,000 منځونه کو، په بیت الله کې یو منځو کې دا په ثواب کې برابر دی. نو الله قرآن شریف کې فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبه کور چې ما جوړ کړی دی دا په مکه مکرمه کې جوړ کړی دی. الله چې کله ځمکه جوړه کړه او په ځمکه کې فرشتې مقرر کړې نو فرشتو الله ته درخواست وکړ، وی الله په اسمان کې خو به مونږه ستا عبادتونه کول او بیت المعمور هلته به هم ستا عبادت کو. په اووم اسمان کې یو کوټه ده د الله د عرش ته لاندې. الله په ځمکه کې مونږه ستا عبادت کم ځای وکړو، د عبادت یو کور راته وښایه. نو الله ولی یو بیت الله ورکړه د زمرودو په کاڼي کې یو کوټه وه، نه پکې ټانکه وه نه پکې پیوندو، یو کاڼي کې یو بیت الله د زمرودو کاڼي کې د الله ورکړو د جنت کې.
او ځای ورته وښو موجوده چې کوم ځای بیت الله دی دا ځای ورته وښو دا یو ځای او په دغه ځای کې کېدی دا ستاسو د عبادت ځای دی. اوس هم قانون دا دی چې یو ځای کې سړی آبادي کوي لومبی دی پکې د الله کور جوړ کړي ځکه په مخ د ځمکه چې الله آبادي شروع کوله نو لومبی یې پکې خپل کور جوړ کړ. بعضې خلک یې 10 جربه او 20 جربه او 15 جربه دا ځمکه پلاټیشن وکړي او هغه په پلاټونو خرڅوي لیکن د خدای کور له پکې ځای پرې نه دي. هلکه چې ته پلاټیشن کې او پلاټونه خرڅوي خو بچو له ګټه کې ځان له ګټه کې ښځې له ګټه کې نوسو له ګټه کې نو آخرت لم ګټه وکړه. ځان خوشحاله دا پلاټونه خرڅوي ځان خوشحاله بچی خوشحاله ښځه خوشحاله نوسی خوشحاله نو الله هم له خوشحاله کا. در دنیا د آبادۍ د ځمکې نه مخکې الله د انسان نه مخکې د پیریانو نه مخکې الله لومبی خپل کور جوړ کړ هغې نه پسې پکې پیریان پیدا کړل. نو چې یو ځای کې یو سړی آبادي کوي دله پکار دی چې د آبادۍ نه مخکې د الله کور جوړ کړي. د الله کور د آخرت غم دی چې دې ځان له آخرت له غم وکړي. د الله کور الله خوشحالول دی چې دې لومبی الله خوشحاله کړي چې تا الله خوشحاله که الله به تا خوشحاله کړي. نو هغه بیت الله د زمرودو په کاڼي کې الله فرشتو له ورکړو دا اوس چې کوم ځای بیت الله دی دا ځای ورته وښوی دلته کېدی هغې کېښود او فرشتو به هلته طوافونه کول او د هغې کاڼي نه دغه بیت الله شو هغې ته به یې مخ کو او خپل عبادتونه به یې کول. بیا الله په دې مخ د ځمکه پیریان پیدا کړل. هغې پیریانو فسادونه شروع کړل د یو بل وینې به یې تویولې قتلونه قتال یې شروع کړو. الله پې خفه شو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله الله اوچت کړ د فرشتو په ذریعه واپس جنت ته یوړو. هغه برکت لاړ ختم شو. په جګړه خدای پاک ډېر زیات خفه کېږي. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ته الله لیلة القدر شپه وښوله چې پلانکې شپه ده. چې جومات ته باره ووت 2 صحابه یو بل سره په جګړه په قرض یو بل سره روان شوي یو د یو نه قرض غوښته بل وی در کوم نه در کوم په جګړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی خرجت لاخبرکم بلیلة القدر زوی دروتم چې تاسو ته لیلة القدر شپه وښیم چې پلانکې شپه ده فتلاحا فلان و فلان نو فلانکي فلانکي جګړه وکړه نو ما نه یېره شوه شپه الله را نه یېره کړه. جګړه باندې دونه الله خفه کېږي. پیریانو جګړې وکړې قتل و قتال او فساد یې وکړو رب العالمین پې خفه شو. هغه برکت د زمرودو د کاڼي بیت الله ته خدای اوچت کړو میدان خالی پاتې شو. بیا حضرت آدم علیہ السلام الله دنیا ته راکوز کړ نو آدم علیہ السلام ته دقه ځای وښو. آدم علیہ السلام په سریلنکا کې راکوز شوی دی. سریلنکا کې اوس هم یو غر دی په هغې غر د پاسه د آدم علیہ السلام د قدم نښه پرته ده او حوا بیبي چې د آدم علیہ السلام بیبي ده دا په جده کې راکوز شوې ده. اوس هم په جده کې یو مقبره ده خلک ورته مقبره حوا وایي. زه ورلتلم مشوره داسې ده کتابي خبره نه ده خو مشوره داسې ده چې په دې کې د حضرت حوا علیه السلام قبر دی. دا په جده کې راکوز شو آدم علیه السلام په سریلنکا کې یو بل پسې ګرځېدل نو د عرفات په میدان کې یو بل سره میلو شو یو بل سره معرفت او پیژنګلو وشوه. یو دی او بل دی نو په دنیا کې بل انسان خو نو په مخ د ځمکه یو بل پسې خفه دي او جنت کې د خوشحالۍ ژوند تیر کړی دی خشته مزیدار. د عرفات په میدان کې میلو شو لږ خوشحاله شو او بیا د عرفات نه چې مزدلفې ته رالل اوس هم حاجیان په مزدلفه کې په کولو میدان شپه کوي. په هغه مزدلفه کې د ښځې د خاوند چې یو بل سره کم تعلقات دي هغه تعلقات یو بل سره برابر کړل په مزدلفه کې. نو آدم علیہ السلام تا اللہ وی چې دلته یو کور جوړ کا نو په دویم ځل آدم علیہ السلام جوړ کړ. د آدم علیہ السلام نه پس بیا شیث علیہ السلام جوړ کړی دی ځکه دا یو وادي ده چې باران سیلاب وشي نو په دې باندې اوبه راځي نو بو سره به روانېده. د شیث علیہ السلام نه پس حضرت ابراہیم علیہ السلام جوړ کړی دی. د ابراہیم علیہ السلام نه پس یو قبیله د قصی عمالقه جرهم هغې جوړ کړی دی او د هغې نه پس بیا
د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې قریش جوړ کړی دی او د بیا د علیہ السلام د زمانې نه پس عبدالله ابن زبیر جوړ کړی دی او عبدالله ابن زبیر د زمانې نه پس بیا سلطان مراد سبکتگین جوړ کړی دی موجود بیا حجاج ابن یوسف جوړ کړی دی او د حجاج ابن یوسف نه پس سلطان مراد سبکتگین جوړ کړی دی یولس ځله بیت الله شریف جوړ شوی اوس موجوده بیت الله شریف دا د سلطان مراد سبکتگین د لاس دی سعودی حکومت پکې دنه تیلونه لګولې دي خشتا دو چته برابر کړي دي چته ولا بدل کړي دي او ګټو باندې داسې سپټې لګولې دي چې هغه مضبوطی کړي او حجر اسود دا سپینو درو یو جام کې خو دي او هغه پکې بند کړي دي ناوې ولا د سرو درو جوړه کړي ده حتوی می خشته کړي دي مزیدار کړي دي او د بیت الله مبارک چې کومه دروازه ده هغه د سرو درو جوړه کړي ده او هر کال په غلاف بدلی دا بیت الله قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا لومبے کور چے ما پا مخدز مکے خود دی اغا بیت اللہ دی پا مکہ مکرمہ کے دا مقدس مقام دی پا مخدز مکہ مونچے وایو مونس کے مخمد کعبی شریف پلور کعبے شریفی تا مونگ مخ کو او کہ یو صلی قصدن مونز اوکو او سلکا تا منزیو کو او قصدن بیت اللہ تا مخ نکا دا بیت اللہ نے بل طرف تا مخ کو نو یو رکاتم دا خدای پنیز نقبلی گی بلکہ اوپر گناہگار بشی کہ دا خدای دا حکم خلاف ورزی ولی کے فولی وجہکا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولی وجوہکم شطر اللہ وی مخ بیت اللہ تعالی گورے او ارزے کے یہ کپا کور کے او کبارے کپا سفر او کپا حضرے خوچ منس کے نو مخ بیت اللہ تعالی بیت اللہ مبارک مړی چې کله په قبر کې خخې او د دې مړي نه ساوځي نو ام به ولا مخلق غوندې قبلې ته مایل کې په دې طریقه ځان پوه کې ښه د مړي ځان کدن دی چې ساتي وته دې وخت کې د مړي وجود لږ نرمي وروستو بیا کلکېږي نو مخ ولا لږ قبلې ته ورواړوه چې د مرګ نه پس مخ قبلې ته شي او چې کم وخت کې د مړي په قبر کې کېدی نو ام ولا مخ قبلې طرف ته ور مخامخ کا قبله زمونږ د دین نښه ده زمونږ د شعائرو نه لوی شعار دی او چې سړی اوده کېږي هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله اوده کېده نو په ښي طرف به اوده کېده سر به شمال ته که پې به جنوب ته کړې او په ښي طرف به سملاس او مخ به قبلې مبارکې ته کړه قبله برکتي ځای دی دې وجې نه علما لیکي چې قبلې ته به خپې نه غځئ دا دا قبلی بیادبی دا بلکہ وہ حدیث پاک کے راضی من تفل تجاہ الکعبت جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ چچا قبلی طرف تا لاڑی تو کلے نو دا قیامت پرز بدد اغا لاڑی پا دی تندی دا پاس پرتیوی قبلی تا بلاڑی منتو کے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تم اتیاز کے کہ وارا بول کے او کلوے بول کے نو قبلی تا با مخم نکے او شاب مورتا نکے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها چې کله او دسمات کې نو قبله ته بنمخ اړه او نه بوته شاړه دا د قبله عظمت او برکت ته پورا برکت ته معلوم شو کنه په تورنګو کې 50 صدا کې په پیښور کې متیاد کې په زرګونو میله د بیت الله لري دي خو بیت الله ته مخ کې نه بیت الله ته بشا کې نه دا د بیت الله ادب دی ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب دا خدای د دین د نخوبه مون عزت او قدر بکو اغا بیت الله په مکه مکرمه کې دی سړی چې ورشي او په لومبي ځل ورته مخامخ شي سړی ویره الله او دا کم ځای دی چېرته زه غریب کمزور مسکین فقیر ګناهګار او چېرته دا ځای الله دا هغه ځای دی کہ ما با پاکستان نا مخ کونو ما با مخ میں دا کعبے شریف پلور کو اللہ دا دی ولا راوستا دی بیت اللہ تا دی دا مخامه خود رولم دا دی رحمتونو زیتا دی دا مخامه خود رولم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و بیت اللہ روزانہ شپک شل رحمتون نازلے گی دا پی دا برا نراوری گی شپک شل چی کم صلی طواف کئی نو شپیتا رحمتون پاغا نازلے گی او چې کم سړی ورته مخامخ ولاړ دی مونځ ورته کوي نو څلوېښت رحمتونه په هغه نازلېږي او چې څوک ورته هسې ګوري نو شل رحمته پرې نازلېږي ما نه هلته خلک تپوس کې دلته څه عبادت وکړو مې دلته یا طواف کوه بهترین عبادت طواف دی
ولی نبی علیہ السلام فرمائی چې طواف کې شپېته رحمتونه در باندې نازلېږي. نبی علیہ السلام فرمائی چې یو قدم اوچته او یو قدم اگدے نو په یو قدم دی نیکی لیکلی کیږي په بل قدم د نه ګناه رجیږي. څومره قدمونه دی واغشتل، دا ځان له د بیت الله برکت شو. او که بل څه نیک طواف نشي کولی مونځ کوه ورته نو څلوېښت رحمته بیا در باندې وورېدل. او که منظم نشي کولی ورته ستړی مثلا اسې ورته ګوره هلته هغه عبادت وکړه چې هغه په پاکستان کې نه کېږي، هغه عبادت هلته وکړه. مخامخ نیغ نیغ بیت الله ته ګوره، په دې کې ثواب. نو ګوره څومره مقدس مقام شو بیت الله. د امریکې یو جوړه ده، سړی یهودي دی او ښځه عیسایانه ده. دا ښځه وایي چې زما د دې خاوند په امریکا کې مونږ د تیلو په یو کمپنۍ کې کار کوو، وی زمونږ بدلی سعودي ته وشوه، حکومت هلته مقرر کړو. او په سعودي عرب کې په جده کې زمونږه ډیوټي ولګېده. جده کې به مونږ کار کوو. جده ډېر زیاتې کارخانې دي پکې، ډېر لوی ښار دی، د دریاب په غاړه دی او ډېر لوی ښار دی. او د دنیا کارخانې دي پکې، د تیلو کارخانې او دارنګې د دې هر څه کارخانې پکې شته، ډېر ګنجان ښار دی. نو وایي هلته زمونږ ډیوټي ولګېده. دا ښځه وایي مونږ به بار په بازارونو کې ګرځېدو، چکر به م لګاو، نو مونږ به داسې خلک لیدل چې ناشنا جامې به یې چولې. واقعي چې سړی حج ته ځي عمرې له ځي نو دوه ساده راچولي، یو د پرتوک په ځای د ځان نه لنګ تاو کړي، پنجاب والا چې څنګه لنګ وایي، او یو یې د کمیس په ځای یو صادر د ځان نه تاو کړي، نه کمیسي نه پرتوګي، چپلې پخپو وي، داسې کیړی به پخپو کوي چې دا لاندې ګیټې ښکاري او د پنجې دا اوچته ډوکې ښکاري، او سر سرتوري، ګومند به هم په سر کې نه وی چې سر دې څونه ببري ببر، په هغې الله خوشحالېږي. او که لامبم نو کوشش کول اول چې نه لامبې، خو که لامبم نو ځان به کلک نه میږي چې ویښته د نه ونه غورځېږي او خیرې د نه لال نشي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو الله رسوله کوم اجیده خدای په نزد غوره دی؟ وی الشعث الطفل، هغه اجیده خدای په نزد غوره دی چې سر یې ببري او د خیرو او د خیچن وي، خیچن او بوی ترې روان دی. چې د فرشتو ته ویم چې وګوره نه په سر دی نه په ګومنځ دی، نه په حسن دی او نه په ډول دی، نه په ځان پاکی دی او نه د ځان په صفایه دی، بویونه ترې روان دي. بچي پریخي دي، ښځه یې پریښې ده، وطن یې پریښی دی او مال را